الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام او در دلالات درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. موږ د علم الکلام قدیم چې کوم مباحث او هغه سره مختصر وضاحت روان دي. پرونی درس کې موږ ویلو چې د علم الکلام سو ادوار دي مولوی صاحبانو پنځه ادوار دي شابه ورته غټي غټي خبري یاد ساتي لکه څنګه چې موږ ته د امر معلومات شوی چې په مغربي قوم باندې سو ادوار دي شوی دي شابه درې ادوار عهد قدیم دی او نشاط ثانیه او عهد جدید. زمونږ د علم الکلام پنځه ادوار دي. اولنۍ صدی هجری د اولنۍ مرحله چې وا دویمه مرحله چې و د دویمه صدی نه واله تر د پنځمه صدی پورې وا درېمه چې واغه د شپږمه صدی نه واله د نهمه صدی پورې وا سلورمه چې واغه د لسمه صدی نه واله تر د دولسمه پورې وا بل چې و د پنځمه مرحله چې وا اوس را روانه ده د 14مه نه واله تر د زمانه حال پورې چې دی وخت د دای پنځمه مرحله د پدې کې الحاد مغربي فکر فلسفه دا د مسلمانانو ژوند ترانه نه وتل او د الحاد نظریه په ټوله دنیا کې په خورېدو ده. تقریبا 100% خلک ملحدین دي په دنیا کې دا یو لوی مذهب ګرځیدلی دی. موږ چې دا موږ ردم کوو نو د مغربي فکر او فلسفې کوو. پوه شوئ بیا موږ پرون وضاحت کړی چې درې دغه راوتلي دي. درې اول په ابتدا کې څو وي ابتدا کې څو خبرې پیدا شوې درې خبرې د عقیدې بنیاد وګرځېدلې هغه درې خبرې. اول مسله د ګناه مرتکب د ګناه کبیره په باره کې څه حکم او پاکي څو مذاهب مولوی صاحبانو شابه سي پاکي درې مذاهب یو پکې څو کو یو خوارج او ته نږدې څو معتزله به دویم نمبر شي شو مرجئه دریم نمبر پکې اهل سنت والجماعت شابه سي د خوارج چې راوتل دوی سو اعتراضات کول درې اعتراضات شابه سي اولي څه کم اعتراضو شابه سي ګورئ دی وی چې تاسو حکم انسان ګرځولې دي د انسان حکم منئ د الله حکم منل پکار دي. دوی دا ویل چې کوم موږ جهاد کوو په دې کې قیدیان نشته په دې کې غنیمت نشو درې چې حضرت علي رضی الله عنه د خپل ځان نه شابه سي د خپل نوم د امیر المؤمنین لفظ ولې ځان نه کټ کو ابن عباس رضی الله عنه سره مناظره وکړو جواب ورکړو شابه سي دغه شانته کې بیا د بل بده کې دوه ډلې بیا وضاحت شو. نن راځو خپل سبق ته نو زمون موږ ویلو چې درې خبرې د بنیاد د عقیدې ګرځېدلې اول مرتکب د ګناه کبیره او دویم جبر او اختیار دریم نمبر چې دی وعده او وعید دی. نو نن به موږ جبر او اختیار وایو او د قدریه او د جبریه په باره کې بس ناسه وضاحت کوو. عبارت شروع کوم مولوی صاحب نور څه کتاب کې موجود دي. بسم الله الرحمن الرحیم. جبر او اختیار دیو مسله کوم چې په هغه دور کې پیدا شوی او هغه د جبر او اختیار مسله وا کچرته انسان سوچ وکړي نو انسان یو طرف ته مجبور دی د مشیت الهی نه بغیر یو کار هم نشي کولی او بل طرف ته انسان ته د اختیار او طاقت حاصل دی د کوم په مدد سره چې هغه په خپل اراده سره ټول کارونه کولی شي. په دې سلسله کې دوه انتها پسندانه نظریات والا په دیو کې دوه انتها پسندانه نظریات والا فرقې پیدا شوې. فرقې نوم قدریه او د بلې جبریه چې دي ته جهمیه هم ویل کېږي. مولوی صاحبانو ښه دا به د سیاست ساتي دا ضروري دی مولوی صاحبانو چې دا تاسو ته په دې باندې مسنه مهارت حاصل شي. نو اوله فرقه چې وا قدریه وا د دې مشر د دې سوکو د دې معبد الجهنی ابو حاتم رحمت الله علیه فرمایي چې په بصره کې اول دا شخصیت پیدا شوی چې د پسوکو د تقدیر په باره کې د کلام شروع کو هغه نه به ورسته دا وایي مدینه ته لاړو د خلکو عقاید به خرابو پوه شولې او دا چې دا به چا پانسي کړو عبدالملک بن مروان په 80 هجری کې د تاریخ پیدایش دا تابع دی دا معبد الجهنی چې دا چې تابع دی په 80 هجری کې دا چې دا به پانسي کو ځکه چې د خلکو عقاید خراب کړي وو. عبارت یو اوله فرقه قدریه او د دې فرقې مشر او مقتدا معبد جوهنی د دې فرقې نظریه او چې انسان په خپل اعمال باندې قادر دی انسان تر کوم عمل په پوره کولو کې مشیت الهی تعاون ضرورت نشته دی. دیمه په حالانکه د دې په باره کې ګور سورۃ الصافات آیت نمبر 96 کې والله خلقکم وما تعملون الله تعالی څنګه چې تاسو پیدا کړی تاسو اعمال هم پیدا کړی دي. دی وینا انسان د خپل اعمالو څه شه دی خالق دی په خپل ځمانه ان شاء الله مکمل په حاضر راځي په دیوان. دیمه فرقه د جهم بن صفوان دا د جهمیه قبلی مشهور دا په 100 کې 128 کې دا څه شو د په پانسي کړي وو. د جهم بن صفوان په قیادت کې د جبریه فرقه نظریه و چې انسان مجبور ماز دی که انسان نیک عمل کوي او کبد پدې کې انسان اختیار نشته هر سر به الله تعالی کوي. د دې یو څو عقاید موږ راجمع کړی دي
اول دا وای صرف ایمان صرف د معرفت قلبی نوم دی وای که انسان ته دا حاصل شو به د انسان ایمان مکمل شو. دویم نمبر دا لیکلی دی وای د ایمان نه وروسته د اعمال صالحو هیڅ ضرورت نشته دی څومره چې ته افعال سیئه کې انسان ایمان سره نه متاثره کیږي. دریم نمبر دا وای چې الله تعالی د ټولو د انسانانو د ټولو د افعال الله تعالی خالق دی. څلورم نمبر دی وای چې دا انسان مجبوری محض دی څه دی دې کې به دولس دی جهمیو کې د جبریه چې دی د یو فرقه ده د شاخ د دې کې دولس شاخونه دي. علم الکلام مقاله د علم الکلام کې موږ ټول ذکر کړی دی خو صرف موږ مختصر وضاحت کوو. څلورم نمبر دوی دا وایي پنځم نمبر څلورم خو دوی دا ویل چې انسان مجبوري محض دی دته هیڅ اختیار نشته. پنځم نمبر دوی دا وایي چې د الله تعالی کلام چې دی د حادث او مخلوق دی د دوی د عقیده ده. او شپږم نمبر کې دوی وایي چې د الله تعالی نه علاوه بل قدیم هیڅ چیز هم نشته دی. دغه شان کې اووم نمبر کې دوی وایي چې رؤیت د باری تعالی دا ناممکن دی په آخرت کې. دغه شان کې دوی وایي چې د اتم نمبر کې دوی وایي چې د انبیاء کرامو او د امتیانو ایمان برابر دی یو شان دی دغه زیادت تفاضل پکې نشته دی. او دغه شان کې نهم نمبر کې دوی وایي چې الله تعالی علم حادث دی چې دی د الله تعالی علم حادث دی. او لسم نمبر کې دوی وایي چې جنت او جهنم مستحقین چې کله جنتیان وایي جنت ته داخل شي او جهنميان جهنم ته داخل شي نو ټول به فنا شي ختم بشي. حالانکه دا د صریح آیاتونو انکار دی او کنه دی. یو لسم نمبر کې دوی وایي چې الله تعالی په داسې کوم صفت سره متصف کول جایز نه دي کوم چې په انسانانو کې موجود وي. جهمیو د الله تعالی د حی قیوم نه او د عالم کېدو نه څه کړی دی انکار کوي. او دغه شانته کې دوی د الله تعالی د ټولو صفاتونو په صراحت سره انکار کوي. او دغه شانته کې نور وضاحت هم په دې کې د دوی دا عقاید دي. نو اوس موږ وایو چې د قدرې په فکر کې الله تعالی ته عجز څه کېږي مستلزم کېږي. عبارت یو مولوی صاحب وضاحت پې کومه د قدرې په فکر کې الله تعالی ته د عجز مستلزم دی چې انسان د الله تعالی د مشیت نه بغیر خپل خواهش باندې عمل کولی شي. او الله تعالی ته د عجز الله تعالی به خوښه نه وي او ته به وایې چې زه دا کار کوم نو داسې کېدی شي د خالق نه بغیر دی ته وما تسقط من ورقة الا يعلمها دا خو د الله په علم کې دی د الله تعالی په علم کې دی خو د الله تعالی په اختیار کې هم دی پوه شولې. نو د الله تعالی ته عجز څه شی کېږي مستلزم کېږي مولوي صاحبانو. او د جبریه په فکر کې الله تعالی ته ظلم نسبت مستلزم دی څنګه وضاحت په موجود دی ځکه چې په انسان باندې هر څه الله تعالی کوي نو سزا ورکول خو بې معنی شو. دا دواړه فرقې په آهسته آهسته ختمې شوې دي. معبد جوهني او د جام بن صفوان دواړه مولوي صاحبانو پوهېږئ که نه که د جبر عقیده شي نو بیا چې ظلم نه شو چې تا باندې هر څه الله وکړي تا ته استاد هم وایي چې ته دا کار وکړه او بیا سزا هم پې درکړي نو دا خو د استاد په خوښه دا کار وکړو دا خو ظلم شو. بیا نو دا دواړه عقیدې اوس څه شی دي ختمې شوي دي. د اهلسنت والجماعت نظریه دې باب کې څه ده د اهل سنت والجماعت نظریه د دواړو فرقو جدا ده. د اهل سنت والجماعت نظریه چې الله تعالی انسان ته اختیار او قوت ورکړی دی کوم ته چې کسب وایي لیکن هغه قوت د الله تعالی د مشیت او مدد نه بغیر هیڅ هم نشي کولی. مثلا یو انسان ته د خبرې اختیار او قوت ورکړی شوی دی چې دا په خپل اراده او اختیار سره مسجد ته ځي او که په خپل اختیار سره شراب خانې ته ځي. پوه شولې که نه ګوره د الله تعالی ته څه کړی دی اختیار یې درله درکړی مولوي صاحبانو پوه شولې. خو البته الله تعالی د نیک اعمالو نه څه شی دی راضي دی او د بد اعمالو نه دی راضي. سورۃ زمر آیات نمبر 7 کې الله تعالی فرمایي ان تکفروا فإن الله غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر. الله تعالی ګوره د مخلوق د کفر نه څه دی راضي دی. وان تشکروا یرضه لكم کچری تاسو شکر وکړئ زه به درنه راضي شم. نو الله تعالی د نیک اعمال نه راضي دی او بد اعمال نه دی راضي. الله تعالی د مخکې نه معلومه ده چې کوم انسان په خپل اختیار او قدرت په کوم اعمالو کې صرف کوي نو د هغې مطابق یې ورته فیصله هم لیکلې ده کوم ته چې تقدیر وایي. دی وایي که نه دا سوال کوي چې بھائی دا خو چې الله ته پته ده د ورلډ کپ مخکې نه رزلټ معلوم دی ورلډ کپ کولو څه ضرورت دی موږ ورته ویو الله تعالی ته خو به علم وي او علیم بذات الصدور ذات دی د الله د علم باندې فیصله نه کېږي. فیصله د څه کېږي یو کې راځي فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما كانوا یکسبون. دلته چې څه فیصله کېږي د دوی په کسب باندې به فیصله کېږي. بل آیات مبارک دی فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. دلته فیصله به پس کېږي جزا به د عمل کسب هم د قرآن نه ثابت دی چې دا انسان ته په فیصله به څه ملاویږي د په کسب باندې چې موږ ته فعل او بل آیات وضاحت صریح کړی چې دا سب تاسو ته جنت ملاویږي او که جهنم ملاویږي دا به د انسان په فیصلې سره کېږي. نو کوم انسان چې په کوم خوښه باندې
کوم عمل کوي دا الله لیکلی دی، دا الله په علم کې شته چې پلان کې جنتی دی او پلان کې جهنمی دی، خو فیصله به پس کیږي. تاسو باندې چې ملحدین سوال وکړي تاسو بوله څه جواب ورکوي چې بای د الله تعالی علم کې خو په خامخا وي. لکه موږ ته مثال دنیاوي مثال نه ورکو، پلار ته د بچو په باره کې پته لګي چې دا بچی به میخې چې دا شخصیت جوړیږي او دا بچی عبید دا ټول ورځ خوبونه کوي ګیمونه کوي، دا د هیڅ کار نه دی چې سبا ناکام شي نو نسبت به پلار ته د ناکامۍ کېږي که زوی ته کېږي. یو استاد ته معلومات وي چې زما دا شاګرد څه شی دی، دا محنتي دی، دا به کامیابېږي، دا بچی دی محنت نه کوي ټول ورځ څه کوي خوبونه کوي، نو دا به ناکامي، نو چې رزلټ راشي او ناکام شي بیا به څه کېږي، ناکامۍ نسبت بچا ته کېږي. دا ملحدین د جهالت په وجه د ناکامۍ نسبت د انسان په ځای خدای ته کوي، خدای ته پته و نو خدای ته خو دا هم پته وه وهدیناه النجدین، الله خو درته وایي چې تا ته خو ما نېغه لاره ښودلې که نه، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، واضح دی که کفر اختیار او که شرک. اوس چې تا ته لاره هم ښودلې ده، انبیا کرام هم درله رالیږلي دي، قرآن غونته کې داسې کتاب هم دلته رالیږلی دی چې د قیامته پورې څومره مسایل چې دي به حل پکې موجود وي، داسې یو فطري دین هم درکړی دی. دې باوجود هم چې اوس ته امتحان کې نه کښېنې او د امتحان نه تښتې او بیا خلکو شک او شبهات کې او ته ځان ته نه ګورې چې زما د ژوند څه مقصد دی، د لیپټاپ مقصد معلوم دی، د دې پکیت مقصد معلوم دی، د دې هر څه مقصد معلوم دی، د دې جاب مقصد معلوم دی، د زما مقصد نه معلومه، عجیبه خبره ده. نو دلته به در باندې چې کله سوال وشي نو ته به ورته د الله تعالی علم ته تقدیر ویل کېږي چې څه پکې لیکلي، خو چې انسان په خپله خوښه باندې څه کوي دته پوه شولې. ټول وضاحت په دې باندې وشو، د اهل سنت والجماعت وضاحت په دې باندې وشو. لکه یو استاد چې د مخکې نه دا عبارت وي او مولوي صاحب لکه یو استاد چې کله د مخکې نه یو طالب علم په باره کې وضاحت وکړي چې دا تعلیم به کامیاب کېږي، ولې چې محنت کوي او د بل په باره کې رایې ورکړي چې هغه به ناکام کېږي. د کوم شاګرد د کامیابۍ باره کې چې استاد خبر ورکړی و چې کله هغه طالب کامیاب شي نو څوک دا نه وایي چې دې استاد پیشګویي ورکړې وه، بلکې خلک وایي چې دې طالب ډېر محنت کړی و او کله چې هغه بل طالب ناکام شي نو څوک په استاد باندې اعتراض نه کوي چې هغې پیشنګویي ورکړې وه، بلکې خلک وایي چې دې طالب ته محنت نه کولو. مولوي صاحبانو پوه شئ که نه. اوس راځو مسله د امامت ته. دا یو مسله هم پکې راوتې وه په ابتدا کې. دلته د کوم چې شیعه دي روافض دي نو دوی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په باره کې دا نظریه لري چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خلیفه بلا فصل دی، او د عادی رحم یو ځای دی، یو به موږ کې بریلي حضرات دي، اخترونه به موږ کې دوه دي. اسلام وضاحت کړی چې دوه اخترونه دي، عید الفطر او عید الاضحی. بریلي حضرات چې دي 12 ربیع الاول کې مید ملاوي او شیعه حضرات چې دي دوی په 18 ذی الحجه باندې عادی رحم بناوي. په دې مقام کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام دغه په باره کې وفرمایل من كنت مولاه فعلی مولاه. نبی علیہ السلام فرمایي چې زه چا دوستم، زه چا خوښم، زه چا مولا نو علی رضی الله تعالی عنہ به مولا وي. نو د مولا مختلفه معناګانې دي په مددگار سره، دغه شان د کې لس پنځلس د لغتو په معنا سره د معناګانې موجود دي. دلته نه دا خلک دا څه کوي، شیعه حضرات د دې حدیث نه استدلال کوي. موږ ورته وایو دا واقع د کوم ده، د 18 د ذوالحجې ده. که چېرته نبی علیہ السلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خلیفہ مقرر کولې، په کار خدا وا چې دنه اته ورځې مخکې مقرر کړی وی. د عرفات په میدان کې د صحابه کرام جنب عافیر ډیر کو بدلته په دې مقام کې په کار خدا وا چې په جنب عافیر کې نبی علیہ السلام اعلان کړی وی چې بھائی دا اوس دینه پس زمانه پس تاسو دا خلیفہ د علی رضی الله تعالی عنہ تاسو او کې دا په 13 ذی الحجه دا په لار کې روانو صحابه کرام درې ډلې دي، یو معصوم دی، یو محفوظ دی، یو شیشه دی ماجور دی. انبیاء کرام بارک زمنګ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې دا شیشه دی معصوم دی. لیکن شیخ امین الله صاحب وایي چې نه، انبیاء کرام ته د هم نسبت کوي چې د زنا صادر شوی ده. شیخ امین الله صاحب په خپل وایي چې د حضرت یوسف علیه السلام د واقع نه استدلال کوي، وایي چې اگر دا هم یو د زنا یو دغه د شیشه دی یو قسم دی، وایي زنا 3 قسمه ده، د سترګو د پورا دا وضاحت به کړی دی، خو ځاغه موضوع ته نظم. خو زمنګ د عقیده چې انبیاء کرام د صغائر او کبائر نه شي دي پاک دي، خو غیر مقلدینو کې شیخ امین الله صاحب ورته څه کوي. مکه زمنګ سره کتاب موجود دی حکمت القرآن، رچا پکار نو منګه ولا خودل شو چې هغه انبیاء کرام ته د زنا نسبت کوي. دا اوس کته قول نه رجوع کړي ولا ما ده خو ته نشته هو کړي وینو خبره به ځکه کفر دی چې ته تشبیه مرته ورکه به د زنا تشبیه د پاکو خلکو سره ورکه. پوه شولې
معصوم چې دین او دا به کرام دي چې دا سدي د صغائر او کبائر نه دا پاک دي دویم نمبر محفوظ دي صحابه کرام دي که دوی نه خطا شوی د دنیا کې دوی ته څه شوی دا هغه بدله بلو شوی دا الله تعالی او هغه جنتیان دي وکلا وعد الله الحسنى رضی الله عنهم ورضوا عنه دا کوئی ته داسې په ټیکټ ملو شوی د جنتیان دي د دې من كنت مولاه فعلي مولاه د دې حدیث پس منظر څه ده علما کرام فرمایي چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ سره صحابه کرام خپل منځ کې ستوتو مې میراله هغه انسانانو نو نبی علیہ السلام چې ګور څنګه چې زما مقام ماته قدر او احترام لري دا زما د ترزوی ده ګور چې موږ کوو موږ په آل محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود نه ویو موږ ته خدا حکم شوی دومره موږ ته ګران دي نو د دې حدیث مطلب دا دی چې څنګه زه تاسو ته قابل د احترام مدرسې به د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ تاسو سوي قابل د احترام بوي نو موږ وایو چې تاسو د عدیر خم د تلسمه ذوالحجې عید مناوي پکار خدا و چې تاسو یو چې د خلیفہ بلا فصل دی نو دا په لسمه ذوالحج پکارو کو پاتل لسمه پکارو چې د عرفات په میدان کې د الله محبوب اعلان کړی وي چې زه زمانه بعد په دا خلیفہ وي حالانکه په دې باندې موږ سره افسدي مول شبانو ګڼ دلایل موجود دي چې حضرت بل نبی رسول الله په خپل مصلی باندې سو کو درو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ودرو نو دا چې خلا امامتي خود ور قسمه ده کنه صغرا او کبرا نو چې دلته امام شو خو پته ولګی چې التم دا د امامتي څه ده را روان وخت کې به دا دغوي دا بس تاسو امام وي خلیفہ به وي چې نبی رسول الله خپل کاکا ته عباس رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې کاکا ورشه منځو کا حضرت علی رضی الله تعالی موجود هغه ته ویل چې ورشه ته روان وخت د دوی خلیفہ بل دا دین مکمل دی او که مکمل نه دی کچره د خلافت په مسله کې تاسو دونه اختلاف ته هوا ورکوي چې مسلمانانو اسماعیلی عقیدې نه انکار کوي نو دا خو به تاسو نعوذ بالله دین نیم غړي غنئ نو د دې وجه نه دا مسله د امامت امر پیدا شول پوه شولې د عدیر خو په مقام باندې نبی له سلام دا فرمایلیو دا په څو تاریخو 18 ذوالحجه او مرد ویل کنه چې اخترونه دوه دي بریلین حضرات څه کوي 12 ربیع المناوي شیعاګان حضرات 18 ذوالحجه دا اختر مناوي دا د دوی اختر دی پوه شولې نو د دوی په وضاحت دوی دا وایي کنه من كنت مولاه فعلي مولاه نو دلته په امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړل دی زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله فرمایي انت اخونا و مولانا نو یوازې خدای جواز دا خبره خو نبی علیہ السلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه کړی کنه حضرت زید رضی الله تعالی عنہ هم دا فرمایي انت اخونا و مولانا ته زمونږ ورور او زمونږ مولای نو کو د شینو بیا نو خلافت خو به دا مقدار کې دي شي کته وی چې دا وخت وفاتو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ کوم ځکه شهید شو پہله زید رضی الله تعالی عنہ شهید شو کته ته اوس شګان درازو کې چې خو شهیدونو زوی خو موجودو کنه اسامه رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام چې رحلت کولو د چا جیش تیار کړو جیش اسامه باندې دوی اعتراض له دوه باندې دوی اعتراض کوي دا غي موږ جوابات کو ان شاء الله را روان وکړو په دغه باندې بحث کوو خو مدلل انداز کې پوه شو بل څه باندې عبارت شروع کوم مسله د امامت هغه آیت کې چې کله بل کوم اهم مسله پیدا شوی و هغه مسله د امامت و چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رحلت وکړو نبی علیہ السلام په صراحت سره کوم خلیفہ باره کې وضاحت نه وکړي البته په خپل مصلی باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مقرر کړي وو د خلیفہ باره کې معمولی اختلاف د صحابه کرام او مابین کې پیدا شوی وو لیکن بیا ټول صحابه کرام رضی الله عنهم د حضرت علی رضی الله تعالی په شمول ټول د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په خلافت باندې متفق شو ټول سکړه دي اتفاق کړي دي او به دونه یو بل سره مینوا چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خپل اولاد باندې سکړه دي د ابوبکر نوم دي د عمر نوم دي حسن الله یاری وی دا کنیتو منگو کنیتو پارسو کنیتو نو اسم محضر به هوا او بل سوک د دشمن نوم په اسم محضر چې په غدا کې نه یادای دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره مینه و د شیخانو سره خپل اولاد باندې سوک د دشمن نوم دی تاسو نه تاسو کوم دا د دې سره متفق تاسو په دې موضوع باندې ځان کوی غواړي مرجبانو ښا دا ضروري ده انکار حدیث دی چې سړی ملحد کیږي بس دلته نه پټک پټک خپل چې ځکه دوی وایي چې بده دا یو لوی موضوع ده په دې ان شاء الله په خپل وخت به خبره کوم سره پوه شولې مرجبانو نو بیا ټول څه شو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خلافت باندې ټول متفق شوي او یو بل سره مینه محبت ها کله چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د وفات وخت راغی نو هغه د خپل ځان نه رسول حضرت عمر رضی الله تعالی خپل جانشین مقرر کړو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د وفات نه ټول صحابه کرام رضی الله عنه عمر رضی الله په خلافت باندې متفق شو کله چې د حضرت عمر رضی الله عنه وی حضرت علی رضی الله عنه تقیه کوله او د داسې شهسوار په باره کې دوی چې هغه د خیبر ټوله دروازې ځان له بزان لره روچه تکړه و
چې دا امر یو لوی بهادر شخصیت په باره کې دوی وایي د تقیه کولو دا د عمر رضی الله تعالی عنہ نه یېرېدو مړه لا حول څوک چیرېږي چاته به څوک خپل لور ورکوي تاسو خپل دشمن ته څوک لور ورکوي خپل لور څوک چاته دشمن ته واده کوي نه واده کوي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته خپل لور ورکړو دا د تقیه د وجه نه لکه تقیه نه کوله تاسو تقیه باز استئ د دوی په نس کې تقیه څه شی دی وای دا ثواب دی پکې دروغ وایي وسکوه دروغ وایي مولوي صاحبانو کله چې د حضرت عمر رضی الله عنه وفات وخت راغی نو هغوی مبارک صحابه کرامو ته اجازه ورکړو چې تاسو فیصله وکړئ د صحابه کرامو د رای مطابق حضرت عثمان رضی الله عنه خلیفه شو او ټول صحابه کرامو هم بیعت وکړو چې کله د عثمان رضی الله عنه د شهادت غمجن واقع پیش شو غمجن واقع وشو نو د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین پیسې سره حضرت علی رضی الله عنه خلیفه شو د اتفاق رئیس سره څلورم خلیفه منتخب شو پوه شوې کنه مولوي صاحبان د معتزله وضاحت کو شابه مخکې ځه قدیم کلامی فرقو کې یو فرقه د معتزله هم دا حکومت چې په عباسی دور حکومت کې عروج حاصل شو په دې مذهب کې لوی لوی اهل علم پیدا شو د امامت په مسله باندې دوی هغه نقطه نظر دی کوم چې د اهل سنت دی او د عقاید په تشریح کې او د قران کریم په توضیح کې دوی عقل ترجیح ورکوي ځکه هغه په نصوص کې د متبادل الفاظ تعبیراتونه کار اخیستلو لیکن دومره تعبیرات به نه کول څومره چې اسماعیلیه اثنا عشریه فرقو به کول اثنا عشریه فرقه چې دا د دې وروسته بیا ان شاء الله په شیعت کې به دې خبره کوو دعا کوو چې دا کتاب زر تر زر ورسو ډېر کار پاتې د معتزله فرقې بنیاد خو واصل بن عطای خو کنه د تاریخ پیدائش پر سبانو تاسو دا وایم چې د دې غټو خلکو تاسو سره دونه وړه ډایری واخلئ ضروری ده دا چې څومره شخصیت راځي ولیکه تاریخ پیدائش تاریخ وفات تاریخ پیدائش دا ضروری ده ابه تاسو سره روان وخت په کار راځي ښا د معتزله د فرقې بنیاد واصل بن عطا مولود 80 هجری متوفا 131 هجری او د هغه ملګری عمر بن عبید نقل کولای شي چې حضرت حسن بصری رحمه الله ته یو دا مغه عبارت ده چې ورته راغی ورته ویل چې راګه چا ګناي کبیره وکړه د بس حکم یا ول چې لکه بس دا څه شو د ایمان نه خارج شو کوپر کې داخل نشو معتزله خپل ځان ته اصحاب العدل او اصحاب التوحید وایو ځکه د هغوی په اصول خمسه کې عدل او توحید هم شامل دی وروسته بیا دا فرقه په مختلفو فرقو باندې تقسیم شو شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادي رحمه الله دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه باره کې د نهر کارز بریلیان د قندهار د سره یو وخت کې د تبلیغ باندې ډېر سخت جرح کول او دا کافر دی جبریت عقیده او بس بیا ما سره خبره شروع کړه بیا په افغانستان کې چې د امارت مخکې اول کوم مفتی اعظم او مفتی نمبرانه شو شابسي مفتی علي عبدالعلي مفتی عبدالعلي دیوبندي رحمت الله علیه او پاتشوي دي هغه یو کتاب لیکل دی هغه کتاب به مال تمرګرو کوټه نه راولې کړو کتاب سنم دلته نو بلوغ المرام کې د خپل باندې دا کتاب به لیکل دي شیخ د دې باره کې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په باره کې د نهر کارز د بریلیانو دا عقیده وا وې د دې یو مرید وفات شو د بریلیانو داسې عقیده وای دا خدای ته وای چې خدای دا زما مورید چې نو تا پیژنې نه رسول پیژنې نه کلمه خدا به بخې کنه دا ګرد جهنمونه بدل خراب کوم هغه د قندهار پښتو ده وای خدای ورته چې بس مې را خراب او خزړې مې در بخلې او د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د الله تعالی یو لوی نیک انسان دی ولی تیر شوی خو بعض خلکو دا د عقیدې څخه ګرځولې دي نو څنګه ته معتزله باندې ته جرح کې نو پکار دي چې په دې خلکو جرح وشي کوي شي دا عبارتونه مې چې ول پیش کې دا به تمنې خلک په تخته باندې تختیدل به پابندي ولګول لکه موږ په سوشل میډیا په دغه نه کوي ځکه هغه ډېر غټي پیسې د خلکو نه خوري هغه د پیران چې دي مزید خلکو وګړي لاټ څو ګل فراډوګان له څو ورته دغالي او موږ مفتی صاحب محترم چې چل حق بیانې نو څه کوي د ټوله دنیا به څه ګرځيږي دشمن ګرځيږي مولوي صاحب نو د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په باره کې د بریلیانو دا عقیده د پوښولي چې د یو مرید وپاتشو په و مسمان کې چاو د څوګلو د اسرائیل علیه السلام نه ټول روحونه آزاد کړو سپېړې والو چې زالکه ته زما مریدان وژني دا تور دا کله خلاص خلک دي چې په ځان دی ولې نه خلاصو عجیب خبره ده پردي د جیل نه اخلاصي خپل جیل کې پروت نه په کار چې زه پور ژوندې وې کنه ها نو د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قول چې د معتزله او شل فرقې دي سو شل فرقې دي معتزله فرقې ته په یو زمانه کې خاص مقبولیت حاصل و ځکه بنو امیه کې یزید بن ولید او مروان بن محمد د معتزله په نظر قبول کړو او عباسي خلفا هم د دین متاثر وو او بالخصوص مامون رشید او معتزله مامون رشید چې په دوی کې کله راغی نو دوی یو معتزله عالم احمد بن ابي داود نه متاثر شوی او اعتزال قبول کړي مولوی صاحب پوه شولې
دا د معتزله د عروج دور او مامون د حکومت په طاقت سره دا فکر نافذ کولو کوشش په وکړو زور باندې اول شه په زور باندې به څه کوو په خلکو به دا نافذ کوو تر دې پورې چې د دې فکر مخالفین ته یې سخت سزاګانې ورکړې په هغوی کې امام احمد بن حنبل رحم الله او بعض نور علماء اهل سنت ته یې ډېر تکلیف ورسولو کله چې متوکل خلیفه شو نو هغه د معتزله د هغه نظریې په کوم کې دوی ویل چې قرآن مخلوق دی د هغه نظریې متوکل چې کله راغی په دوی کې به څه شو دوی به دا لزوم ختم کو چې به دا نظریه اوس که څوک یې مني او که څوک یې نه جبر یې څه کو ختم کو د خلکو نه دا نظریه څه شو حتی اهل سنت والجماعت سره دلایل موجود یار هغوی په ورته ویل چې څنګه عقیده ده چې الله په قرآن کریم کې وضاحت کړی دی او نبی علیه السلام په خپلو احادیث مبارکو کې دین کامل دی او ته ما باندې اوس یوه عقیده د صحابه کرامو نه ده یو صحابي نه ورته یو قول پیش کړه چې قرآن مخلوق دی نو هغوی څه شو هغه خپله باندې ختم ګوره دا فتنې به راوچتېږي ډېر زور او شور سره خو چې کله علما کرام اهل حق ورپسې راپاڅېږي څه کېږي ختمېږي لکه نن سبا چې د الحاد دا فتنه ده الحمدلله علما کرام ورله توجه ورکړه ته ګوره چې لږ وخت پس په خپله به داسې شی شي هر ځای کې به دورې شروع شي هر ځای کې به خلک د کالجونو یونیورسټیانو کې به دا زمونږ دا هلکان ورننوځي چې ورننوځي ستاسو غونډه کې په دې موضوع کوم خبر یو کالج یونیورسټي کې نو تا نه به څوک دهري شي هېڅکله نه شي ته به یې څه کې عقلي علومو سره به د دوی سره څه کې خبرې به ورسره کوې مولوي صاحبانو او د دې نظریې سره د مخالفت والا ته چې کوم سزاګانې او عدالتونه یې قایم کړي وو هغه یې ختم کړل هغه یې ختم مولوي صاحبانو د معتزله بنیاد په 15 عقایدو باندې څو 15 عقاید اول څه شی اصحاب التوحید دویم عدل والا دریم وعده واحد او څلورم د ایمان او د کفر په منزله کې منزله بین المنزلتین او بل امر بالمعروف او نهي المنکر د دې وضاحت وکړو زر زر وایي شابه دا مخکې ویلو خو په تفصیل سره روان دي د عقایدو په سلسله کې د معتزله بنیاد په 15 عقایدو باندې قایم دی اول توحید دویم عدل دریم وعده وعید څلورم د ایمان او کفر په مابین کې د یوې بلې درجې هم قایل دي چې مرتکب د کبیره ګناه نه کافر دی او نه مؤمن دی پنځم امر بالمعروف او نهي عن المنکر اول د توحید وضاحت د معتزله په نسبت د توحید نه مراد صرف د الله تعالی ذات ازلی او قدیم دی ځکه خو هغوی د الله تعالی صفات لکه علم قدرت اراده حیات سمع بصر وغیره نه انکار کوي د هغوی خیال دی که چېرې د الله تعالی صفات ومني نو بیا خو د الله تعالی د ذات نه علاوه بل هم قدیم ازلي راشي کوم چې د توحید نه منافي دی د الله تعالی په صفاتو کې یو صفت کلام هم دی شبانو دلته تاسو ودرېږئ موږ وایو که تاسو وایو چې صفات د باري تعالی عین څه شی دی ذات د باري تعالی دی نو دلته وروسته خو روان دی چې دلته ډېر محالات څه شی دي ډېر محال به راشي محالات دلته لازمیږي چې ته وایې چې واجب تعالی څه شی شو عین علم شو واجب تعالی به ته څه وګرځې عین علم به وګرځې که نه پوه شولې او علم غیر څه شی قایم بذات وي که نه وي نو تاسو زبانو عبارت وي او شابس او قرآن کریم هم د الله تعالی کلام دی که چې د قرآن ازلي ګڼي نو دا هم د توحید نه منافي دی نو ځکه هغوی د قرآن مخلوق کېدل عقیده او نظریې لري چې قرآن کریم مخلوق دی یعنې قرآن کریم مخکې نه به بیا وروسته الله تعالی پیدا کړو د خلق قرآن مسله د عباسي دورې حکومت کې د معتزله او اهل سنت په مابین کې سختې معرکې شوي ځکه خو امام احمد بن حنبل رحمه الله ته او داسې نور علما کرام لیکن د صفاتو ازلي کېدو مطلب دا نه دی چې الله تعالی ته علم نشته بلکې هغوی وایي صفات د باري تعالی عین ذات د باري تعالی دی ذات د باري دلته به دا محالات لازمي کې وضاحت را روان دی معتزله وایي معتزله څه اعتراض کوي نصارا خو د دریو د قدماو قایل دي بیبي مریم دا شان د کې څوک دی عیسی علیه السلام الله تعالی او بل کې روایتو کې راځي چې روح القدس او در جبرائیل علیه السلام تاسو خو ته دا تو قایل د نه قایل شوي و صفات شو له د الله تعالی ذات شو تاسو به څنګه د شرک نه محفوظ پاتې شي دا اعتراض کوي دی او معتزله وایي چې نصارا د دریو قدمو په منلو سره تاسو کافر ګرځوي نو د اتو صفاتو د قایلونو د کفر به څه حال وي جواب صفات نه د الله تعالی جوابات ورکو دو جوابات ورکو ورته صفات نه د الله تعالی عین دی او نه غیر دی نه غیر معنی دا چې یو څیز انفکاک د بل څیز نه ممکن وي او دلته د غیر څه وایي د یو څیز انفکاک یعنی جداواله د بل مولوي صاحب پاسه ته مې نظر دی کینه چې سبق ضروري دی دا انفکاک غیر څه ته وایي چې د یو څیز انفکاک د بل نه ممکن وي نو د الله تعالی د صفات الله نه جدا کېدی شي نه هېڅکله نه شي نو غیر دې ته وایي چې دا انفکاک یې هم څه شی وي د بل څیز نه ممکن او کنه نه او د تعالی نه د صفاتو انفکاک څه دی دا ممکن نه دی مولوي صاحبانو لهدا د صفاتو او د غیر الله کې د لازم خو نه شو کنه او تعدد د قدماو محال لري بلکې تعدد د قدماو متغایره محال دی چې سوي چې په اعتبار د ذات سره وي دلته خدای صفت دی ګوره تغایر د ذات ته د څه دی هغه محال دی ته خدای ذات دی دا د الله تعالی صفت دی کنه ته دغه نشو ته د توحید سره منافي نه دی مولوي صاحبانو
او هغه دلته نه لازمیږي ځکه وایي چې کنه دا چا چې ګور تکمیلي کړي او په دې ډېر ښه پوهېږي اوس ځکه چې تغایر معنا یو بل د نه جدا کېدو امکان دی. همدارنګه په تعدد او د تکثر سره اشیاء متعدده کې تغایر یعنی د یو بل نه جدا کېدل په ممکن کېدو پورې موقوف دي او صفات د باری تعالی په خپل منځ کې په داسې شان سره د یو بل غیر دي چې معنی نشته لہذا تعدد او تکثر متحقق نشو. او نصارا خو ځکه کافر ګرځولې شوي دي چې هغوی د تعدد د قدما او متغایره او څه شی وو قایلو او په خلاف د اشاعره او ماتوریدیه ځکه چې هغوی د دې قایل نه دي. دویم جواب د ذوات قدیمه تعدد محال دی کوم چې دلته نه لازمیږي او د صفات قدیمه تعدد محال دی. موږ وګورئ تعدد د صفاتو دلته راغلی تعدد د خوندې را د ذواتو خو نه دی راغلی مولوي صاحبانو لیکن کله چې مخکې تېر شوي دي دې صفاتو لره په عین ذات باری تعالی منلو سره ډېر محالات لازمیږي. ته چې ذات د باری تعالی د څه شي دي عین ذات د باری تعالی دی ته خو به دونه محالات پتا باندې راشي دونه خبره دونه اعتراضات به در باندې واري چې ځان په اخلاص نه کې څنګه دی اوس روان دي ګورو څنګه چې د عینیت تعلق د جانبین نه وي چې ته صفات د باری تعالی عین ذات وګرځي نو بیا به ذات د باری تعالی د هر صفت عین وي او هغه ډېر محالات دي. ګورو لکه مثلا علم یو صفت د الله تعالی دی چې دا عین ذات د باری تعالی شي او ذات د باری تعالی عین قدرت دی نو علم عین قدرت شو. دویم مثال چې علم عین ذات د باری تعالی شي او ذات د باری تعالی عین حیات دی نو علم عین حیات شو. دریم نمبر چې علم عین ذات د باری تعالی شي او باری تعالی عالم دی نو علم عین څه شو عین عالم شو. علم عین عالم وګرځیدو استاد په دې پوهیږي خو دا به واړوي ځان سره پوهیږي په منځبانو ویړو ځان سره پوهیږي ان شاء الله. پنځم نمبر چې علم عین ذات د باری تعالی شي او ذات د باری تعالی قادر دی نو علم د قادر وګرځو علم د څه وګرځو قادر دی ونه ګرځو نو علم جدا صفت دی قدرت جدا صفت دی مولوي صاحبانو. شپږم نمبر علم چې عین ذات د باری تعالی شي او ذات د باری تعالی صانع للعالم دی او معبود للخلق دی نو علم د عین صانع للعالم څه شي او معبود للخلق دی علم دی وګرځو لکه د خلقو مخلوق دی علم وګرځو مولوي صاحبانو. ولې دا ما خبرې ته خو صرف لکه په اصطلاحاتو کې اعتراضات په ډېر کړي دي بل اوس بل طرف ته کته چې اوس دا عبارت وي چې دی اوس بل طرف ته د عینیت په لحاظ کولو سره هم حالات لازمیږي چې د یو محال مثال یو محال مثال وره مولوي صاحبانو واجب تعالی چې څه شي واجب تعالی عین علم شو واجب تعالی عین علم شو او علم غیر قائم بالذات وي علم په انسان پورې سوي قائم بالذات وي که قائم بالغیر وي مولوي صاحبانو قائم علم غیر وي یعنی قائم بالذات غیر قائم بالذات وي کنه نو واجب تعالی څه شو غیر قائم بالذات دی وګرځو واجب تعالی دې څو وګرځو او دا محال دا حال نه دا حال دا چې د چیرې دا محال دی نو ثابت شو شابه مخکې ثابت شو چې صفات لره عین ذات د باری تعالی منلو سره ډیر محالات لازمیږي نو په دې وجه صفات عین ذات باری تعالی نه دي. توضیح العقائد کې د مکمل وضاحت په موجود دی به وګورئ وضاحت دا شابه مسله د صفات د باری تعالی انتهایی مشکله مسله ده او هغه داسې چې صفات زائد علی الذات دي او عین دي که زائد علی الذات شي نو ممکن دي که واجب دي. د دې مشکل په وجه معتزله او فلسفه د صفاتو نه انکار کړی دی او دلیل یې دا دی که صفات ثابت ومنل شي نو د دوه حال نه به خالی نه وي یا به حدیث وي یا به قدیم وي. د حدیث منلو سره په صورت کې به قیام د حوادثو لازمیږي په ذات د باری تعالی پورې او دا محال دي او د قدیم منلو په صورت کې تعدد د قدماو لازمیږي او دا توحید سره منافي دی نو په دې وجه د صفات ثبوت نه انکار کړی دی. فرقه کرامه پکې سوې هغه وضاحت کوي چې صفات قدیم ومنل شي هغه سوې صفات قدیم درابه څنګه چللې چرته تلې وای عبارت وم فرقه کرامه وايي چې صفات قدیم ومنل شي نو تعدد د قدماو لازمیږي او دا توحید سره منافي دی لہذا صفات حدیث منل پکار دي. هغه سوې چې صفات څه دي صفات په څو قسم دي زه اشاره کوم دوه قسمه صفات ذاتی او صفات فعلی حالانکه واحد الزمان سے کوئی چې صفات فعلی داسې دي دا حدیث دي دا وایي دا عقیده ده زمونږ چې نه داسې نه ده او دا حوادثو قیام په ذات د باری تعالی پورې جایز دی. دی وایي کرامه وایي پوه شئ دی وخت کې اشاعره دا سوچ وکړو چې صفاتو د حدیث منلو په صورت کې د ذات د باری تعالی دلته صبر وکړه دلته اوس په اشاعره باندې اعتراض راځي سرازي په دې باندې هم دا اعتراض راځي عبارت یو منلو په صورت کې د ذات د باری تعالی محل د حوادثو ګرځي ځکه چې هغوی صفات قدیم منلي دي خو چې کله په دوی باندې د متعدد د قدماو مولوي صاحبانو چې دوی باندې تعدد د قدماو راغو د غیر الله
قدیم کېدو اعتراض وارد شو نو داسې وویل چې صفات د الله تعالی نه ذات د باری تعالی عین دی او نه غیر دی. او د دې مثال به موږ چې خپل شرح العقاید ویل مفتی صاحب زموږ استاد محترم بلاس مثال لکو لاس دا نه غیر ذات دی او نه عین ذات دی. غیر ذات هم نه دی زما د لاس سره چې کټ شي څه به کېږي زما به درد ملاوي که نه به ملاویږي عین ذات هم نه دی دا به کټ شي بیا به هم زه سیمه ژوندی بیا به پوهېږي داسې نور مثالونه چې څونه مولوي صاحبانو په اشاعره یو اعتراض وارد شوی دی چې صفات مولوي صاحبانو دلته اوس څه شی دی دوی په دې باندې څه شی شو اعتراض راغی تاسو وایئ چې صفات د باری تعالی نه د عین دی او نه غیر دی نو دې کې او تعارض دی ظاهر کې دا ارتفاع د نقیضیانو راغلی ده څنګه نه عینیت دی او نه غیریت دی مولوي صاحبانو خو په حقیقت کې دا اجتماع د نقیضیانو ده دوی څه وایي څنګه او داسې چې کله صفات د باری تعالی ذات د باری تعالی دا نه عین دی او نه غیر دی نو ثابته شوه چې نه غیر دی نو چې غیر نه دی نو عینیت ثابت شو چې غیر نه شو عینیت شو کنه ذات شو کنه مولوي صاحبانو همدې ته خو اجتماع د نقیضیانو وایي کنه مولوي صاحبانو شابه د عینیت مطلب دا دی چې د دواړو مفهوم څه شی وي یو د غیرت مطلب دا دی چې دواړو مفهوم جدا وي یو نه وي او د عینیت او د غیرت په منځ کې بل واسطه نشته که چېرته یو نه وي نو دویم به ضرور موجود جواب دا دی چې عینیت او غیرت کې تناقض نشته بلکې په دوی په درمیان کې واسطه د مولوي صاحبانو هغې وضاحت موجود دی د دې جواب دا دی شابه او هغه داسې ده چې د یو دې به څلور مثالونه پکې ذکر کېږي را روان دي شابه او هغه داسې چې د یو څیز مفهوم بې عیني د بل څیز مفهوم نه وي نو د عینیت نفي وشوه لیکن په دې دواړو کې هیڅ یو د بل نه بغیر نشي موندلی کېدی نو د غیریت نفي وشوه پس دا خبره ممکن ده چې په یو ځای کې د غیریت وي او د عینیت به نه غیریت وي او نه به عینیت وي بلکې په یو واسطه به پکې وي چې هغې څلور مثالونه د کل او جز په منځ کې مثال دی دریم د ذات او د صفاتو د باری تعالی په منځ کې او دریم د بعضې صفات د باری تعالی د بعضو نورو صفاتو په منځ کې څلورم د واحد من العشره و عشره په منځ کې چې کوم دا دغه دي څه ورته واسطه ده د هغې وضاحت دی د کل او جز په منځ کې په دې وجه دا عبارت وي او شابه سي د کل او جز په منځ کې په دې وجه د دواړو مفهوم د یو نه دی د کل او جز یو او لس دا جز او سو شو کنه د دې دواړو څه شي دی مفهوم یو دی نه دی لکه دا سره د یو ځان له مفهوم دی او د اکثر ځان له مفهوم دی مولوي صاحبانو بلکې جدا دي که د خپلو اجزاو نه مرکب وي کل څه وي د خپلو اجزاو نه جمع کېږي دا لس چې جوړېږي خو یو دوه درې نه هلس مولوي صاحب پاسه کې تاسو باندې سکینه نازله شوه شابه سي د کل او جز په منځ کې په دې وجه د دواړو مفهوم د یو نه دی بلکې جدا دي که د خپلو اجزاو نه مرکب وي او اجزا مولوي صاحبانو کل د خپل اجزاو نه څه وي مرکب او اجزا څه وي جز خو مرکب نه وي خو بسيط دي کنه یو دا اوس بسيط دی د مرکب خو نه دی مولوي صاحبانو نو د عینیت نفي وشوه او نه شوه او غیرت په دې وجه نشته چې په دواړو کې د یو بل نه غیر مونده کېدی نشي یو بغیر د لسو نه نشي مونده کېدی او لس بغیر د یو نه نشي مونده کېدی یو به وي وروسته به لس راځي که یو نه وي لس به وروسته نشي راتلی مولوي صاحبانو نو همدارنګې جز هم د کل نه بغیر مونده کېدی نشي غیریت نفي وشوه دویم ذات د باري تعالی او صفات د باري تعالی کې عینیت دی په دې وجه نشته چې دواړو مفهوم یو نه دی دویم نمبر دا دی مولوي صاحبانو چې ذات د باري تعالی او صفات د باري تعالی کې عینیت په دې وجه نشته څنګه چې د دواړو مفهوم یو نه دی ذات د باری تعالی او قائم بالذات دی صفات خدای الله پورې دغه د عبارت په موجود دي ځکه چې ذات د باری تعالی هغه واجب الوجود ته ویل شي د چا چې وجود سوي ضروري او ذاتی وي یعنی قائم بذاته وي او ادم سوي محال به مولوي صاحبانو صفات د قدیم کېدو په وجه غیر قائم بذاته وي یعنی په خپل بذاتی قائم نه وي بلکې په ذات د باری تعالی پورې قائم وي دا خو ذات د باری تعالی پورې قائم دي نو د عینیت څه شو نفي وشو او غیریت په دې وجه نشته چې د یو وجود د بل نه بغیر موندل کېدی شي نو غیریت نفي وشو ځکه چې دا ډول ازلی دي او زوال محال دي نو مغایرت او نه موندل شو دریم نمبر بعض صفات د باری تعالی د بعض نور صفات په مابین کې نه عینیت شو نه پکې غیریت څنګه وضاحت موجود ده عینیت خو ځکه نشته مثلا علم یو صفت ده او قدرت بل صفت ده دواړو مفهوم یو نه دی نه ده کنه جدا دی مولوي صاحبانو کنه عینیت پکې څنګه نشته دی او غیرت د عینیت نه وشو د غیرت څنګه وشو غیرت او غیرت په دې وجه نشته چې صفات د باری تعالی ازلی وي او کوم شی چې ازلی وي هغه محدود نه وي او ادم ورته راځي نو دوی په مېس کې انفکاک یو بل جدا کېدی نشي باید دا دوه شي دي قدیم دی مولوي صاحبانو او چیرته چې انفکاک نشي کېدی حتی مغایرت هم نه وی لہذا په صفات کې غیرت نه وشو څلورم نمبر واحد من العشره
او عشره په میز کې عینیت په دی وجه نشته چې دا د واحد من العشره او عشره مفهوم نه دی. عشره کل دی او واحد من العشره جز دی او د کل د خپل اجزاو نه مرکب وي. هر کله چې جز مرکب دی بسيط دی نو د عینیت نه شو او غیریت په دی وجه نشته چې د یو د بل نه بغیر نشي مونږ کېده ځکه چې عشره بغیر د واحد نه وي او واحد من العشره بغیر د عشرین نشي مونږ کېده. د غیریت نه شو لہذا عینیت او غیریت دواړه نه پېښول. دا څلور داسې مثالونه دي په کومو کې چې نه غیریت شته او نه عینیت، لہذا ثابته شو چې په دواړو کې تناقض نشته بلکې د دوی په منځ کې یو واسطه ده. بولې شبانو سبا به د عدل وضاحت کوو ان شاء الله تعالی. ټیک ده فهم ده کنه سبق مخکې خو موږ چې ډېر ویلې خو دا به سبا ان شاء الله وایو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.